وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. معزز علماء کرام خصوصا شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا سجاد حجابی سے دامت برکاتهم العالیہ او زما په دین اسلام مینو مسلمانانو مشرانو کشرانو همزولو انتهایی د خوشحالی موقع ده چې مونږ او تاسو په دې کوم مجلس کې راجمع یو د هغې نسبت د ختم نبوت سره دی. علماء کرامو په هغې باندې تاسو ته بیانات وکړه او تفصیلی بیان به مهمان خصوصي شیخ القرآن والحدیث سجاد حجابی صاحب دامت برکاتهم العالیہ کوي. لیکن څرنګه چې هغې تاسو ته ووایي چې قادیانې د پاکستان او د اسلام دواړو غدار دی او د هغې د مخنیوي دپاره کوششونه پکار دي. حکومتي سطح باندې څنګه چې تاسو ته معلومه ده مخکې 80 کاله تیر شو او څه قسم د هغې خلاف کاروایي هغه ونه کړلی شوه اگر چې بیروني دباو دی او اوس هم هغه حالات برقرار دي. لیکن انشاءالله څنګه چې زموږ د علماء کرام په هر میدان کې ولاړ دي او د هغې خلاف که د مناظرې میدان دی که هغه دارنګې د دعوت و تبلیغ میدان دی د قادیانت خلاف هغې مختلف کوششونه کړي دي والحمدلله لګیا دي. نو موږ به انشاءالله یو د هغې د مصنوعاتو مکمل بایکاټ کوو ځکه په دې سره هغې ته پیدا رسي او تقویت ورته میلاویږي. او بله دا چې د هغې څومره د انصار الله په نوم باندې یا مختلف تنظیمونه کار کوي د علاقو کې هم هغې خپل لټریچر او بعضې نصابي کتب تقسیم کړي. انشاءالله د هغې خلاف به مونږ منظم تحریک چلو او دارنګې دغه علماء کرام د هغې شانه به شانه به مونږ انشاءالله دغه تحریک د کامیابۍ دپاره د حضور صلی الله علیه وسلم د ختم نبوت د تحفظ دپاره انشاءالله خپل څومره طاقت چې دی هغه به بر سر پیکار راولو او انشاءالله د قادیانت جنازه به د ملک نه وباسو. الله دې ستاسو د دلته حاضري قبول او منظور کړي.